مخلوق ته ملګرو څنګه چې تاسو د اخلاص په لار باندې با مختلف ایونټس ګورئ پای کې با ایجوکیشن باندې مونږ کار کوو کم د یتیم आवाज باندې کم بروزګار باندې کوو په دې کې حصہ زمونږ کشران دي زمونږ ښایسته ښایسته ګلالیان دي زمونږ د پښتنو د سیمې سره تعلق لرونکي هغه بچیان چې په قطر کې ژوند کوي هغوی کې مې پیسې رالېږلې وي وایي په دې پیسو باندې داسې ځایونو کې کویان وباسئ چې د کمې نه ډېرو زیاتو خلکو ته پیدا کېږي دغه سلسله کې مونږ باډوان کوس کلي کې چې کم کوی باندې کار شروع کړی الحمدلله باغ کې جواهر آسیا او کم زمونږ د ماشومان دی محمد جواهر عبدالله او آسیا د هغوی د طرفه مونږ دا کوی وهلې دی پرې خوا کې ورسره دلته کې جنازګاه ده او زما په دې خوا او شا کې به تاسو کتی شئ دا ینګ چې کم زمونږ جنریشن دی هغه راغلی دی دلته کې گیم کوي والیبال کوي مختلف لوبې کوي خواته ورسره اډه ده چې کله په ګرمۍ کې دلته رشکې د سوزکو وغیره سټاپ وي زمونږ بچیان زمونږ خویندې زمونږ مشران راځي دې ځای کې نو بس کې د اوبو ډېر زیات ضرورت و او په دې ځای کې باندې الحمدلله د هغې بچیانو د طرفه چې کوم کوی مونږ وهلی دی نو هغه کمپلیټ شوی دی هغه مکمل شوی دی زمونږ سره د دې علاقې څخه ښایسته ښایسته مشران کشران دا وخت ډېر زیات موجود دي هغوی نه به هم تپوسونه کوو د کوی 15 ورځې وشوې چې تیار شوی دی چې څومره د خلکو ضرورتونه پوره شوي دي او څومره خلکو ته د کوی نه پیدا رسېدلله السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام حاجي صاحب دا راته ووایه کم زمونږ کشرانو چې پیسې رالېږلې وې د قطر نه او باغې کې مونږ به د ستاسو به د کلي کې دا کوی وباسلی دی نو څومره پیدا خلکو ته شوي ده او څومره ضرورت و دلته کې د علاقې څومره ښېګړه شوې دی کوی د لاسه چې دا په داسې مین ځګي کې دی چې دلته اډم ده زموږ سره څونه ګاډو والا چې زموږ د بټخیل یو چې ګریټ راځي نو دلته ودرېږي او د دې نه کسان اوبه هم څکي دلته زموږ سره جنازګاه چې کومه ده نو په دې کې خلکو د لرې لرې ځایونو نه راشي جنازې دپاره او هغه هم د دې نه مستفید کېږي د دې اوبو نه او دغه شان په دې ګراونډ کې به سره زموږ والیبالو او فوټبال هلکان کوي او دغه شان چې کله تږي شي نو دې اوبو له راځي او دا ډېر یو زبردست دغه سکیم یې کړی دی او هر چا چې رالېږلی دی دغه د قطر نه دی که ماشومانو دی هغه په ښه طریقه باندې لګېدلی دی دلته شوی دی ښه تاسو خو د علاقې د اخلاص خدمات به هم تاسو ګورئ نو په اخلاص په باره کې والدونکو ته څه میسج ورکوئ جي اخلاصو ډېر ښه کارونه روان کړي دي زموږ په دې خمبو باډوان کې یو سوزکی هم کسانو له یتیمانانو له ورکړی دی او هغه په هغې باندې خپل بدوباش کوي او ډېر ښه په پیدا کې دي بیا هغه کور ته بیا ښه منافع ځي او دا کوی چې دی نو دا هم د یو ډېر ښه د روډ په غاړه دی او په یو ښه ځای کې د پیدې دپاره دی ډېره مننه جي ښه ملګرو زنګ سره ناظم صاحب موجود دی چې هغوی سره السلام علیکم حاجي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې دا کم کار کړی دی نو دا صحیح کار هم کړی دی بل دا ده چې دلته زمونږ ډم ده زمونږ جنازګام ده دلته زمونږ ګرون والا عام خلک دلته هلکان لبې کوي دا ځای داسې دی چې دا سنټر دی دا یو ښه کار یې کړی دی هر چا چې کړی دی که د قطر نه دغې کسانو کړی دی یا تاسو لکه نو دا ښه کار شوی دی بل دا ده چې دا زمونږ د دې ځای آبادي ده خلک به پرې روزګار کوي که څوک جنازې ته یا په راشي او په منډه اوبو دا شی ووایي چې اودس کوي یا څه کوي که نه یا نور مسافر راشي دلته اډه ده او د اوبو تکلیف وي نو لکه دغه که اوبه به چې استعمالوي د خلکو شکریا ادا کوو چېرې دا کب چې کار چا کړی دی نو لکه ښه کار یې کړی دی چې ولې یو کار ښه وشي نو ښه ده اوبه خو ډېر قیمتي شی دی نو لکه ښه کار یې کړی دی مونږ پرې خوشحال یو ستاسو هم شکریا ادا کوو د چا چې دا کار کړی دی هغه هم شکریا ادا کوو چې د علاقې دپاره د دې کلي دپاره دومره کار کړی دی د عوامو ته سهولت دی نو دا هم یو ښه خبره ده او د عوام به هم ستاسو سره تعاون کوي چې لکه تاسو کم کار یا څه کوئ نو د عوام به ستاسو سره لکه ملګرتیا کوي ډېره مننه ناظم صاحب الله دې خوشحاله لره ښه دا زنګ سره یو بل مشر هم موجود دی السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو حاجي صاحب دا کم کوی چې دلته کې ایستی شوی دی اخلاص په لار د قطر نه زنګ بچیانو پیسې رالېږلي دي دې باره کې به څه وینا کوئ څومره ضرورت د خلکو حل شوی دی دغه جاریه ده بلته کې جنازګاه ده او بل دا هډه ده دلته دنیا مخلوق راځي نه به اوبه استعمالوي او د صدقه جاریه ده انشاءالله مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې دا غټه مسله وه چې دا حل شوه دلته په دې باندې لاروي خلک هم راځي دغه سیسټم کوي دلته کې سټاپ دی او اډه ده او جنازګاه ده ورسره غټه هدیره ده دغه زرغه باندې مطلب دا خلک راځي منځونه او دسونه به کوي د تیمم نه به خلاص یې ولې چې اوبه شته که خیر نو د دې شکریا ادا کوو انشاءالله چې دلته نور هم طریقتي کارونه مطلب دا د کویانو باسي د غرونو په غاړو کې ډېر تکلیف دی ډېره مننه صاحب ښه زموږ سره دا وخت کې د اخلاص ویلبیر ارګنایزیشن زموږ د ریاض سیټي یو نماینده او د اخلاص یو چت خادم عمران بھائی هم دا وخت راغلی دی په چوټۍ د عمران بھائی دی ته په کم نظر ګوري عمران بھائی ستاسو کلی دی علاقه هم ده او دې باره کې د څه وینا ده دا خو ډېر وخت ستاسو د کلي خلک موجود دي څومره تکلیف و دلته کې خلکو ته او دې اړه باندې به څه وینا کړې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما خپل تعلق د باډوان سره دی او زه په ریاض کې پاتې کېږم، خو سکیل درغلم په چوټۍ باندې. ما چې کوم د دوی دا کاوش او دا کم کوشش ولیدو دې ځای کې چې کوم دا کویه کنسته شوی زموږ چې کوم ماشومانو د قطر نه پیسې را لېږلې وي، نو دا هغه خاص ځای ته را رسېدلي. په دې ځای کې ډېر زیات د دې ضرورت و، ځکه چې یو طرف ته د مین اډه ده د مختلفو علاقو نه بټخیل نامیاب لنګولې نه، او د دې خواوشا کم د غرونو غاړو خلک چې هغه راځي دې ځای ته، نو د هغوی ته هم د اوبو چې کوم هغه مشکل او هغه مسله الله پاک حل کړه. او د دې سره دلته کې جنازګاه ده، د جنازګاه نه علاوه دلته کې واړه گیم کوي. نو دا کوی چې کوم ځای ته را رسېدلی دی، نو خاص هغه مستحقینو خلکو ته را رسېدلی دی، ځکه چې دلته مختلف خلک راځي، غریبانان هم راځي. او د اوبو داسې یوه صدقه جاریه ده چې دا د هر چا لپاره ده، په دې کې دا نشته چې یاره دا مستحق دی او دا نه دی. او د دې نه علاوه زه د اخلاص والا چې کومې خپلې منډې تړلې کوي، نو د ټولو شکریا ادا کوم. او خاص کار چې دوی زموږ باډوان کې کوم خمبو کې یو پروګرام شوی، نو د هغوی نن ګاډی ما دلته ولیدو چې یاره په هغې باندې د اخلاص یو بینر لګېدلی، نو په هغې باندې هم ډېر زیات خوشحاله شوم. او هغه کم کور چې و، نو هغوی اوس شکر دی هغه مشکلات ختم شوي دي، او هغوی هغه خپله زندګي چې دا د نارمل غوندې خلکو تېروي، چاته محتاج نه دي. نو زه ټولو مسافرو ته خاص کر څونه چې زموږ مسافر دي په بهر ملک باندې دي، هغوی ته دا خواست کوم چې تاسو ټول ودرېږئ د اخلاص سره. زموږ دغه لږ کوشش او دغه لږه منډه ترله دلته د خلکو په کورونو کې ډېره زیاته خوشحالي راوستی شي، او د ډېرو خلکو مشکلات چې دي هغه په خوشحالو کې بدلولی شي. جی ډېره مننه ستاسو، بیا هم شکریا ادا کوم الیاس بھائی، ډېره مننه چې تاسو زموږ په دې علاقه کې دا دوه پروګرامونه کامیاب وکړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه ملګرو، څنګه تاسو ولیدله زموږ احسان الله بھائی او د هغوی چې کوم وړه ماشومانان بچیانو پیسې را لېږلې وې، دوی نه علاوه زموږ دوه کویان اوس نور هم په هغې باندې کار جاري دی چې کوم هغوی وینا ووایي. 3 کویان به وباسو، د اوبو واسې هم ډېر زیات ثوابونه دي. ولې څنګه چې حاجي صاحب تاسو ته ویل دلته کې جنازګاه ده، یو انسان به راځي هغه به دلته کې ځان له تیاروي، د جنازې مونځ ته به تیاروي، بچیان سکولونو ته ځي د هغې نه به اوبه څکي. او دا یو داسې عمل دی چې صدقه جاریه، سبا له به انسان وي یا به نه وي. د ساګانو هېڅ بروسه نشته چې کم یو سهار د انسان اخرنی سهار ګرځېږي، کم ماښام د انسان اخرنی ماښام ګرځېږي. دا یو داسې عمل دی چې سبا له انسان شته یا نشته، خو یو داسې عمل یې پرېښي صدقه جاریه چې هغه به هغې لویه ورځ د انسان د نجات ذریعه ګرځېدی شي. د خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، د اخلاص سره اوسئ. اخلاص په معاشره کې د دردېدلو خلکو سره په هر هغه ځای کې ولاړ دی، کم ځای کې چې سختې وي، کم ځای کې چې دردونه وي، کم ځای کې چې تکلیفات وي. او زمونږ به کوشش تا وي چې هر هغې ځای کې ته ځان ور ورسوو کم ځای کې چې مستحقین خلک وي، چې تاسو جوړ شئ د اخلاص اواز. موږ به انشاءالله که خپلې مرستې بھرپور هر هغه ځایونو ته به ځان رسوو چې په کم ځای کې دردونه وي. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرمین عمر حیات سره الیاس سهار له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.